بله مسله عزتمندو د دې کسان اکثر تپوس کوي جی لس پهلنۍ ذوالحجه چې کله د حج میاشت شروع شي تقریبا اوس د دې منګل یا بود ورځ باندې به شروع کیږي د ذوالحجې میاشت نو اول تاریخ د ذوالحجې شي په 20 یا په 21 تاریخ باندې د دې جون دا به اول ذوالحجه شروع کیږي تاسو ته به اعلان باقاعده وشي نو دې کې یو عمل دی چې نوکان نه کټ کول ویښته نه کټ کول سرمن نه کټ کول دا دوه درې څیزونه نه کټ کول دا یو بهترین عمل دی نبی علیہ السلام فرمایي من رأى هلال ذی الحجه وای چا چې د ذوالحجې میاشت ولیدله فاراد ان یضحی او دا اراده لري څاروی اغستی دی یا څاروی علي چې زه به قرباني کومه نو فلا یأخذ من شعره دا سړی دی خپل ویښته نه کټ کوي ولا من اسفاره نوکان هم دې بیا نه کټ کوي حتی یضحی تر دې پورې چې کله قرباني وکړي نو بس بیا دې ویښتیان کټ کړي داسې الله رب العزت په دې اختر کې داسې ببر سان سړی خوښي چې ګډ وډي او د الله دپاره ویښته او دا څیزونه پرې غوستي خو داسې نه چې ته ډېر زیات ببرې د 2 میاشتو نه همداسې پاتې نو د دې وجې نه تاله پکار دی چې د ذوالحجې نه مخکې ښه د کوترې مشین ځان لوالې چې په هغې باندې ځان صفا کړې صحیح شو بعضې کسان ډېر وخت نه همداسې ناست دي که نه بېادبي دې معافي نو بهرحال په هغه مشین باندې ښه ځان صفا کړه د هغه تاریخ نه مخکې ویښته سنت سر سنت هر څه واخله چې ځکه بیا 10 ورځې دي 10 ورځو کې انسان ویښته بیا ډېر بې ډوله غټ شي چې مخکې نه غټي او چې نه تا غټ کړي نو 10 ورځو کې بیا دومره بې ډوله نه غټ کېږي نو بیا زبردستي د الله هم خوښي د انسانانو هم خوښي او ته پکې بد هم نه ښکارې نو د دې وجې نه مخکې نه صفایي سترایي وکړي دا عمل څه شی دی بعض عالمان دې ته واجب وایي ځکه پیغمبر ویلي چې ما یخله خو بس ما یخله که نه تی دې ته څه وایي چې دا سنت دی او که مستحب دی خو پیغمبر وایي می کوه نو بس می کوه خبره ختمه کله درته وایي صفا ګرځه کله درته وایي چې کوم دی می کوه دا د الله بس او د پیغمبر دپاره او زموږ دپاره د احکامات رالیږلي خو که بالفرض یو سړی وایي تنګ شوی دی چې جي بس کټ کومې نو څه ګناه پکې نشته دی خیر دی که چا کټ کړه څه خبره نشته ګناه پکې نشته موږ یو سنت یا مستحب عمل دی بعض عالمان ورته واجب وایي قرباني چې څوک نه کوي هغوی په دې عمل کولی شي او بالکل یې کولی شي ښه خبره ده هغې دپاره لازم نه دي هغوی هم دې ویښته نه کټ کوي دا اصل کې بعض عالمان وایي د حاجیانو سره مشابهت دی صرف په دې یو عمل کې حاجیان هم هلته احرامونه تړلي وي چې د ذوالحجې میاشت شروع شي نو نوکان او ویښته نه کټ کوي ته هم هغوی سره مشابهت وکړي یا د قربانۍ سره مشابهت دی چې عزتمندو قرباني خو اصل الله د انسانانو مقرر کړې وه د اسماعیل علیه السلام خو هغه بد شو نو ستنه ستم پکې ورکه دا ویښته دې کم وساته او بیا په هغه ورځ باندې د قربانۍ سره په یو ځای باندې قربان کا نو لږ شي نو په دې خبره باندې عمل کول پکار دي